محترم مسلمانانو، بعضی مرګري د اشراق د مانځه متعلق تپوس کوي چې د اشراق د مانځه څه فضیلت دی. دویمه خبره د اشراق مون څو رکعاته دی، او دریمه خبره د اشراق مون د څه ټیم نه څه ټیمه پورې کیږي. نو اولې خبرې ته به راشو. د اشراق د مانځه فضیلت په احادیثو کې ډیر زیات راغلی دی. په یو حدیث کې راغلی دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې چا د سحر مون په جمع سره وکړو او بیا په خپل ځای باندې کېناستو د الله ذکر کولو تر دې پورې چې نور راوختلو، د نور راختلو نه وروسته بیا د 2 رکعاته مونځ وکړو، نو په دې 2 رکعاتو کولو سره الله رب العزت دته د یو حج کامل او د یوې عمرې ثواب ورکوي. نو دومره ډیر زیات ثواب دی په دې 2 رکعاتو کولو سره. دا د دې مانځه فضیلت شو. او دویمه خبره چې دا مون 2 رکعاته دی، نو په دې روایت کې د حضرت انس رضی الله عنه په روایت کې خو 2 رکعات رااله، ثم صلى ركعتين 2 رکعات رااله. او بل یو روایت دی د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه، هغه په روایت کې 2 رکعات راغلي دي او 3 رکعات راغلي دي. ثم صلى ركعتين او 4 ركعات، 2 رکعات راغلي دي او 4 راغلي دي. نو د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ په روایت کې چې 4 رکعات راغلي دي، نو دا به اول 2 رکعات صلات حاجت کې، بیا به 2 رکعات رسو بسې د اشراق کې. ها درېمه خبره چې دا مونږ د سټیم نه سټیمه پورې کیږي، نو کله چې نور روخیږي د نور د راختلو 15-20 منټ وروسته دې چې کوم دی دا مونږ وکړي، نو د دې مانځه ثواب ډیر زیات دی چې په 2 رکعاتو کولو سره الله رب العزت انسان ته د مکمل د کامل حج او د عمرې ثواب ورکوي. نو محترمو، د دې مانځه اهتمام پکار دی او دا کلیپ نورو مرګرو سره شیر کړئ چې هغه هم په دې باندې عمل وکړي، نو موږ او تاسو ته به په دې کې پوره ثواب ملاويږي.